عمران خان یو ځل بیا د جیل نه ډیر سخت الفاظو کې یو پیغام را لېږلی دی. څه پیغام را لېږلی راځئ تفصیلا خبره پرې کوو. د عمران خان د اکاونټ نه کم ټویټر اکاونټ دی هغې نه ټویټ شوی دی، په هغې کې پیغام دی، په هغې تفصیلات خبره کوو. چې کپتان ویلی دي چې زه خپل ځان دپاره څه نه کوم، څومره قربانیان یم زه ورکوم، دا صرف زه د قوم د فلاح دپاره ورکوم او الله نه بغیر چا نه هم نه یېرېږم، نه مې مخکې چاته سر ټیټ کړی دی او نه به را روان وخت کې د خپلې نظریې نه شاله شم، نه به را روان وخت کې چاته خپل سر ټیټ کړم او خپل قوم دپاره به آخري ساه پورې جنگ جاری وساری ساتم. اور اردلی حکومت مکمل کوشش ته چې ما قید کې وساتي، ځکه دی له پته را کچرې زه د حکومت نه ووتم، مطلب که زه چېرې د جیل نه وی ووتم نو دی حکومت په هماغه ورځ ختمي. دی له دې مکمل پته ده چې عمران خان د جیل نه راووتو نو دی جیلي حکومت په هغه ورځ ختمیږي. په ما د ظلمونو سلسله جاری ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې ما سره سیاسي ملاقاتونه څومره هم دي هغه بند دي. زما بچو سره 2 میاشتو کې صرف 2 ځله خبرې شوي دي، په اختر کې مې ورسره هم خبرې نه دي شوي. او کوم کتابونه چې زه د خپل سټډي دپاره جیل دپاره اډر کم نو هغه کتابونه ماته د جیل حکام نه راکوي. زما ازادي ډاکټر هم ماته نه راپرېښله کېږي او دی بار بار د عدالتي حکم نافرمانی کوي، ځکه دی په 26وي آیین کې چې کوم عدالتونه کوم آیین کې ترمیم کړی دی په هغه آییني ترمیم کې دی عدالتونه په خپله قبضه کې ایښتلي دي. دی د عدالتي حکم خلاف ورزي کوي. نو دا عمران خان په سخت الفاظو کې یو ځل بیا د جیل نه یو ټویټ کړی په خپل اکاونټ باندې چې د هغې سر نچوړ ما تاسو له په دې ویډیو کې وي. تاسو هم خپله رای کمنټ کوئ. والسلام.